یو کس تپوس کړی دی چې د واده خادی په موقع باندې خوراک پوښ شي، بیا خصوصا علما یا پیش امام اگر وغواړي هغه ته وایي چې دعا وکړه او خوراک مو کړي. نو دی وایي چې زما 2 سوالات دي. یو دا چې په دغه خوراک باندې دعا کول شرعي لحاظ سره څنګه دي؟ دویم دا چې په دغه واده کې خلاف شرع امور هم وي، دا غي خوراک د علماو لپاره څنګه دی؟ نو به خدا دا کچری دا حرام مال نه دی یا د حلال نه دی یا د مشکوک مال نه دی، ته شک کې پاږي که صفا حرام وي نو حرام لپاره دعا کول جایز دی. دا غي دعا مطلب دا وی چې الله ته پدې کې برکت واچي، نو چې ته د حرام لپاره دا دعا وکړې چې الله پدې حرامو کې برکت واچي نو ګناهګار شي، ځکه چې ته حرام ډیرول غواړي برکت ډیرول ته وي. او که صفا پته یې نه چې دا حرام دي، ګډ وډ مال له یا شک ته یا یقین نه چې حلال له، نو بیا دا چې کوم سړی دا پجړه کې راولي چې دا بچرته حرام ني، دا سړی ګناهګار دی، ځکه چې د مسلمان په مال کې سوء ظن بدګماني ساتي او د مسلمان په باره کې بدګمان دی او سوء ظن خشنه دی. قرآن پاک او حدیثو کې د دین من راغلی.